امام طبري یو لوی انسان تیر شوی دی، یو لوی محدث تیر شوی دی، یو لوی عالم د خپل وخت خپل قصه په خپل باندې ذکر کوي. وی زه چې طالب وم او ما علم حاصلو نو خپل مشقتونه بیانوي. وی د خوراک بسنو دکاندار سره هم کاته شروع کړله او هر کله به چې د پیسو د ادا کولو وخت راغی کلي ته هم جواب ولېږه او پیسې به رالې او چې کله به پیسې رالې دکاندار له به م ورکړې او کله به هم نه، کله به خوراک هم نه. علماو چې کتابونه لیکلي دي او نومونه لوی لوی القابات ورسره ذکر کېږي او رحمه الله او دامت برکاتهم دي کوششونه کړي دي لکه څنګه چې بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ کوشش وکړو او د محمد رسول الله مینې ته راغی، راول به ورچا خبرې نه کولې، خادمو نه ورسره چا مشوره کوله، عام غلامو، خو لیکن د آقای نامدار محفل ته چې راغی نو لومبي فضیلت بلال حبشي ته دا میلاو شو چې چا په خانه کعبه باندې لومبني اذان کړی دی هغه بلال حبشي و چې د خانه کعبې سر ته وخته. آقای نامدار ورته وفرمایل وکړه اذان، او معمولی اذان نه و، معمولی خبرې نه وې، معمولی تګی نه و چې دغه خپل تګی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه کې رنګ کړ، دغه تګ به بیا د عرش معلا نه پورې اورېدی شو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي. امام الانبیاء فرمایي کله چې عرش ته لاړم معراج مې وکړو، جنت ته لاړم، ما کشار واورېد، تپوس مې وکړو ربه دا څوک دي؟ راته وویل شو دا بلال حبشي په مخ د ځمکه روان دی او محبوبه د هغه د خپو کشار ماته دومره محبوب دی چې په جنتونو کې اورېدی شي. امام طبري رحمه الله فرمایي ما چې کله علم حاصلو څومره مشقتونه نن الحمدلله علاقې والا زموږ د محتمم صاحب سره قاری صاحب سره هغه شانه بشانه ولاړ دي، هم خپل محنتونه او کوششونه کوي، هر قسم سهولیات په مدرسه کې شته، لیکن ستا د راتګ نه پاتې ده. ته خپل بچی راوله د علماو ته پاواله کا، انشاءالله دنیا به دې ښیي، آخرت کې به د لویو خلکو سره ولاړې، د ښو خلکو سره به ستا ملګرتیا. علامه طبري رحمه الله فرمایي مونږ چې کله پیسې لګولې په علم باندې او علم هم حاصلو پیسې ختمې شولې، وی د کال په نیمه کې تلو کلي ته خپلې بسترې م راګول کړلې، مونږ وی چې بس خرچه نشته دی نور. وی چې کله تلو لاره کې یو یهودي راله مخې له راغی، راته وی چېرته ځئ طالبان؟ مونږ وی چې کلي ته رواني. راته یې بیټی منه ځئ؟ مونږ وی جناب پیسې را سره نشته، خرچه نشته چې خپل علم پې وکړو، خپل اسباب ځان ته مهیا کړو د ژوند او د زندګۍ. وی هغه راته ووی چې زما دکان دی راځئ تاسو زما نه سودا وړئ، زه به تاسو ته درکوم، تاسو چې علم کوئ د کمې پورې کوئ، دغه خرچه م په ما شوه. او چې کله م کلي ته لاړئ او ما له به خپلې پیسې بیا راولې په زور او په منتونو باندې پاتې کړو. موږ وی ټیک خرچه به م کوله او هغه له سودا به م راوړله. به هر حال هر کله چې زمونږ علم پوره شو او د هغه دکان ته لاړو نو مونږ ورته ستا څومره پیسې شوې چې مونږ تاله د خپل کلي نه راولیږو؟ وی راته ووې چې تاسو د الله د دین دپاره راوتي، تاسو قرآن کریم او حدیث زده کوئ، زما د طرفه دغه ستاسو دپاره شوې، زه ستاسو نه پیسې نه اخلم، ما درته بخلي. مونږ ډېر وي نه، مونږ به تاله د کلي نه رالیږو، به هر حال خو هغه زورور شي په مونږ باندې چې مونږ له به پیسې نه رالیږي. مونږ وی زه ټیک روان تي شو. علامه طبري وی ډېر وخت پس وی زه حج له تللی وم د بیت الله، رب العالمین د ناس کسان سره زمونږ ټول بوزي. وی حج د بیت الله ته لاړم، وی د خانه کعبې نه مې طواف کو، هغه یهودي چې په مونږ باندې به خرچه کوله مې کتل چې په خانه کعبه کې هغه هم طواف کوي او دا آواز کوي چې اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. عجیبه هیئت را باندې راغی. الله دې خو یهودي و، څنګه دې ورته اسلام نصیب کو؟ الله دې خو یهودي و، غیر الله ته به چغې والي. الله څنګه تا یادوي چې ته خدای تا سره شریک نشته؟ الله څنګه تا په غټو غټو صفتونو باندې یادوي؟ رب العالمین سم عمله ورسره وشوله. به هر حال وی چې زه کله د طواف نه فارغ شوم او
هر کله دی مې صحیح کوه او دی د طواف نه فارغ شو دیم نو زه ورغلم او په مټ مې ورته لاس کېښود او ځان له مې که د خلکو نه او ورته مې ووي جناب تا هغه یهودي کاکانی 15 کاله یا 30 کاله مخکې چې موږ ستا په کلي کې علم حاصلو او تا به زموږ خرچه برداشت کوله تا هغه نه راته وی چې ودې پیژندمه اقه یمه ما ورته یې وایه راته که نه اسلام درته رب العالمین څنګه نصیب کو کلمه د توحید څنګه وویله وی ما ته وی چې زما بچو ناشنا غونتې واقعه را سره شوې ده مونږ وی څه وی راته وی چې هر کله تا زما په کلي کې علم حاصله و طالبانو او ما ستا خرچه برداشت کړله او هغه ما ومنله نو ما د شپې خوب ولیده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ما راغې او ما ته وی ای صاحبه ای یهودی تا زما د وارث قدر کړی دی تا د هغه چا قدر کړی دی چا چې زما دین زده کړی دی زما احادیث یې زده کړي دي چا چې د الله کتاب زده کړی دی نو وایه د هغې په انعام کې درته کلمه ویم ما د لیداس را مخکې که زه درته په خپله باندې کلمه ویم وی ما خپل لاس ور مخکې که او محمد رسول الله راته دا کلمه وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله وی ما باندې عجیبه غونتې خوشحالي راله ما خوب کې کلمه وویله را بیدار شوم د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم د راتګ او د بدن چې کومه خوشبویي وه او ما خوب کې کومه محسوسه کړله هغه په ویښه کې هم زما په کور باندې وه هغه خوشبویي ما را منډې کړه خپلې بیبي ته واقعه بیانوم چې ناشنا غونتې چالو شو امام الانبیا تشریف راوړی کلمې راته وویله زما د خبرې نه هغه مخکې شوله او ما ته وویل سړیه ته خبرې امام الانبیا زما کور ته تشریف راوړی او ما ته دا کلمه وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله یهودي ورته وایي یوازې زه نه زمونږ ټول کور په دې کلمه باندې گویا شو او امام الانبیا راته دا کلمه ویلې ده بهرحال دا د قرآن کریم د طالب او د زده کړې برکات په علاقه باندې دي چې دې سره امداد کوي دې سره ودرېږي